الرحمن الرحیم. نن خبره کو په انټي هایپرټنسیو ډرګز باندې چې انټي هایپرټنسیو ډرګز کم دي. نو ټول نه اول موږ له پکار ده چې موږ بي پی وپېژنو، مطلب بلډ پرشر وپېژنو چې بلډ پرشر چې دی هغه څه ته وایي. ګوره فرض که دا زموږ سره بلډ ویزل دی، صحیح ده. کله چې دا دغه راولګي دا بلډ راشي او اگزرټ کی مطلب ولګي پرشر په لیټرل سایډ باندې چې د دې بلډ ویسل، نو دې ته بیا سوی بلډ پرشر، صحیح دې ته سوی بلډ پرشر وایي. څنګه ګوره کله چې بلډ راشي او اگزرټ کی پرشر په لیټرل والب ته بلډ ویسل باندې، نو دې ته موږ سوی دې ته موږ بلډ پرشر وایو، صحیح ده. ګوره د اوس موږ راځو انټي هایپرټنسیو ډرګز له. د ټول نه اولنی کلاس چې دی د انټي هایپرټنسیو ډرګ هغه الفا انهیبیټر دی. ګوره کلاس 1 ډرګ کې کم څه راځي؟ الفا انهیبیټر راځي، صحیح ده، الفا انهیبیټر. ښه ټول ناول موږ الفا انهیبیټر راځي، خو اوس موږ له پکار ده چې موږ جنرال په دې ځان پوه کړو. ګوره دا زموږ سره بلډ ویزلز دی، فرض کړه دا زموږ سره بلډ ویسل دی. په دې بلډ ویسل باندې یو ریسپټر پریزنټ دی، هغې ته موږ الفا ریسپټر وایو. څه وایو؟ الفا ریسپټر ورته وایو. ګوره کله چې دا الفا ریسپټر چې دی دا سټیمولیټ شي، پوه شو دا څنګه سټیمولیټ شي؟ کټیکولامین، اپینفرین، نار اپینفرین د هغې د وجې فرض که دا الفا ریسپټر چې دی دا زموږ سره پریزنټ دی په بلډ ویزل باندې، مطلب په آرټریز او وین باندې. نو کله چې دا الفا ریسپټر چې دی سټیمولیټ شي، نو سی چلو شي دا چې دی څه کاسي؟ ویزو کانسټرکشن کاسي. ټیک شو که نه؟ ویزو کانسټرکشن کاشي. نو د دې د وجې نه بی پی چې دی هغه څه شي؟ های شي. ټیک شو؟ نو اوس موږ له نو بیا بی پی های شي مطلب بلډ پرشر های شو که نه. نو اوس موږ له پکار ده چې دا الفا ریسپټر چې دی دا انهیبیټ کو. نو چې کله دا الفا ریسپټر چې دی دا انهیبیټ شي، نو زموږ سره به ویزو ډایلیشن شي او د هغې د وجې نه بلډ پرشر چې دی هغه لو شي. نو ګوره کله چې موږ دا الفا ریسپټر چې دی هغه انهیبیټ کو، نو ګوره چې دا انهیبیټ کو نو دا ویزو کانسټرکشن باندې کیږي. نو چې ویزو کانسټرکشن نه کیږي نو بی پی چې دی هغه لو شي. ټیک شو؟ ښه په دې کې اوس په الفا ریسپټر کې ډرګز کم راځي. د ټول نه اول په دې کې زوسین یاد کا، زوسین. نو په دې کې زوسین کې درې دغه راځي، یو چې دی پریزوسین، ټیک شو، دا نمبر 1. دویم چې دی په دې کې راځي ډوکسا زوسین، سره راځي ډوکسا زوسین. او نمبر 3 چې هغه په دې کې راځي ټیرا زوسین. ټیک شو؟ دا پکې راځي. دا الفا ریسپټر انهیبیټر دی. ګوره اوس دا الفا ریسپټر انهیبیټر چې دی دا چې دی دا ډیکریز کوي پیریفرل واسکولر ریزسټنس. پیریفرل واسکولر ریزسټنس خو موږ وپېژنو کله چې ویزو کانسټرکشن وشي نو واسکولر ریزسټنس چې دی انکریز شي. نو کله چې دا الفا ریسپټر انهیبیټ شي خو دا واسکولر ریزسټنس به څه شي؟ انهیبیټ شي که نه. نو دا ریسپټر چې دی دا انهیبیټر چې دی دا ډیکریز کوي پیریفرل واسکولر ریزسټنس. ټیک شو؟ دویمه خبره چې دا په دې کې دا خبره یاد ساتئ چې دا مینیمل چینجز راولي، مطلب لږ شانتي چینجز راولي پس کې په کارډیک آوټپوټ کې. دویم چې دی په رینل بلډ فلو کې، مطلب کډنی ته چې کم بلډ ځي په هغې په بلډ فلو کې معمولی شانتي چینجز راولي. دویم چې دی په ګلومیرولر فلټریشن کې چینجز راوتلی، مطلب خو مینیمل چینجز راوځي. نو د دې د وجې نه چې دی لانګ ټیکیکارډیا چې دی هغه نشي کاز کېدی، صحیح ده، لانګ ټیکیکارډیا چې دی نشي کاز کېدی. دویمه خبره ډیر ضروری خبره یاد ساتئ په دې کې چې کله دا مونږه مطلب په های ډوز کې وخورو یا چې دی های ډوز کې وخورو یا چې دی زیات وخورو او یا زر وخورو، نو د دې د وجې نه مونږ ته پوسچرل هایپرټنشن کاز کېدی شي. پوسچرل هایپرټنشن، صحیح ده، پوسچرل هایپرټنشن کاز کېدی شي. او ریفلیکس ټیکیکارډیا چې دی هغه څه شي؟ کاز کېدی شي. ټیک شو که نه؟ دا د دې دویم چې دی په دې کې سوډیم واټر او سوډیم ریټینیشن پکې کېږي. ښه واټر او سوډیم ریټینیشن. ټیک شو که نه؟ دا په دې کې یاد ساتئ. دویم اهم خبره چې دا ده چې دی دا پریزوسین، ډوکسازوسین، ډیرازوسین موږ استعمالولی شو سپیشلی دا ټیرازوسین په بیناین پروسټیټیک هایپرپلیزیا کې، صحیح ده، بیناین پروسټیټیک هایپرپلیزیا کې چې دی دا موږ استعمالولی شو، صحیح ده.
ها کله دې موږ سایډ افیکټ لرا شو سایډ افیکټ دلته موږ ولیکو صحیح ده سایډ افیکټ دی نوزیا ده دویم چې ډیزینس دی او ارتوسټیټیک هایپرټنشن دی ارتوسټیټیک هایپوټنشن دی مطلب کله چې موږ ناس یو ډایرک پاس ودرېږو نو په دې کې بلډ پرشر چې دی هغه کمیږي نو ته ارتوسټیټیک هایپوټنشن وایو ٹھیک شو کنه اوس راځو کلاس نمبر 3 سیکنډ لا په کلاس نمبر 3 کې چې سیکنډ کې دی هغه بیٹا بلاکر دی صحیح ده بیٹا بلاکر دی ٹھیک شو کنه بیٹا بلاکر ها اوس بیٹا بلاکر کې چې موږ ډیوایډ کړل په دوه قسمه باندې یو ته موږ سلیکټیو بیٹا بلاکر وایو صحیح ده څور ته وایو یو ته موږ سلیکټیو بیٹا بلاکر وایو صحیح ده سلیکټیو بیٹا بلاکر او بل چې دی نان سلیکټیو ها نان سلیکټیو بیٹا بلاکر د سلیکټیو مین دا دی چې مطلب دا په یو سلیکشن باندې کار کوي مطلب په یو چوز ایریا باندې به کار کوي مطلب پرس کا دا سلیکټیو بیٹا بلاکر به سپیشلی زمونږ سره په بیٹا ریسپټر باندې کار کوي خو دا بیٹا ریسپټر به چې دی دا زمونږ سره پریزنټ موجود دی په چا په کوم ځای کې په هارت باندې ٹھیک شو مطلب دا دی چې دا سلیکټیو بیٹا بلاکر دی دا به صرف په بیٹا ریسپټر باندې کوي کم بیٹا ریسپټر چې دی په هارت باندې پریزنټ دی ټیک شو ګوره نارملی بیٹا ریسپټر چې دی هغه ویزو کانسټرکشن وکړي چې ویزو کانسټرکشن وشي د دې وجې نه انکریز شي کارډیاک آوټپوټ چې انکریز شي کارډیاک آوټپوټ انکریز شي بی پی مطلب بلډ پرشر چې دی انکریز شي خو کله چې موږ دا بیٹا بلاکر ورکو نه دا به څه چلو شي دا بیٹا بلاکر چې دی دا بیٹا ریسپټر چې دی هغه به څه کوي بیٹا ریسپټر بچ دی بلاک شي نو چې بیٹا ریسپټر بلاک شي بیا به ډیکریز شي کارډیاک آوټپوټ دویم چې دی ډیکریز شي بی پی ټیک شو کنه نو دا چې دی د سلیکټیو بیٹا بلاکر میکانیزم دا دی چې دا به بیٹا ریسپټر چې دی بلاک کوي سپیشلی په هارت باندې او ډیکریز کوي به بی پی ټیک شو نو په سلیکټیو بیٹا بلاکر کې کوم ډرګ راځي ایټینولول او پلس میټافرالول صحیح ده دا دوه ډرګس په سلیکټیو بیٹا بلاکر کې راځي اوس راځو نان سلیکټیو بیٹا بلاکر لا نان سلیکټیو بیٹا بلاکر کې چې دی دوه ډرګس راځي صحیح ده یو چې دی کارویډالول او پلس لبیټالول ټیک شو ها اوس دا کارویډالول او لبیټالول چې دا نان سلیکټیو دی مطلب کم بیٹا ریسپټر چې دی یو پریزنټ دی په هارت باندې دا بیٹا ریسپټر چې دی کم چې پریزنټ دی په هارت باندې دی په دې باندې هم کار کوي نو ډیکریز کوي کارډیاک آوټپوټ ډیکریز کوي بی پی یو دا کار کوي دویم چې دی کم چې الفا ریسپټر په مخ کې وي په الفا انهبیټر کې دغه شانتي دی په څه کار کوي په الفا ریسپټر باندې هم کار کوي مطلب نان سلیکټیو په بیٹا 1 بیٹا ریسپټر کم چې په هارت ته پاغیم کار کوي او په الفا ریسپټر باندې هم کار کوي کم چې په بلډ ویسل باندې نه نو ډیکریز کوي پریفرل واسکولر ریزिस्टेंस صحیح ده او ډیکریز کوي بی پی ټیک شو کنه او دریم چې دی زمونږ سره په بیٹا ریسپټر چې دی کم چې په کډنی باندې دی نو په هغې باندې هم کار کوي نو سپریس کوي راس سیسټم خو مونږ ویل که نه رینین انجوټنسین سیسټم چې دی هغه نو دا نارملی راس سیسټم چې دی انکریز کوي بی پی خو کله چې مونږ دا بیٹا بلاکر نان سلیکټیو بیٹا بلاکر ورکړو نو سپریس به شي راس سیسټم نو چې سپریس شي راس سیسټم نو بی پی چې دی هغه آلریډي کم شي ټیک شو اوس د سلیکټیو بیٹا بلاکر چې دی سایډ افیکټ ګورو د سلیکټیو بیٹا بلاکر سایډ افیکټ اولنی چې دی هیډیک ځان سره یاد ساته دویم چې دی ډیزنس او دویم چې دی پیریفرل ایډیما صحیح ده پیریفرل ایډیما او دریم چې دی جنجیول هایپرپلیزیا مطلب ایډیما اف د گمز هایپرپلیزیا ٹھیک شو ها د نان سلیکټیو بیٹا بلاکر سایډ افیکټ کوم وګورو نمبر 1 چې دی هغه به بریډیکارډیا کاس کولی شي بریډیکارډیا دویم چې دی ډیکریز کی کنډکشن اف د هارت ټیک شو دا د دې سایډ افیکټ کېدای شي ټیک شو کنه ها اوس راځو
د ترډ نمبر کلاس لا صحیح ده د چا کم چې په انټي هایپرټنسو کلاس نمبر ترډ له صحیح ده هغې له راځو. په ترډ نمبر کلاس کې راځي سنټرل اډرینرجیک انټاګونیست. څه راځي؟ سنټرل ایکټینګ اډرینرجی ډرګ. ترډ نمبر کلاس کې څه راځي؟ سنټرل ایکټینګ اډرینرجیک ډرګ. سنټرل ایکټینګ اډرینرجیک ډرګ. صبر. ها په دې کې یو څو خبرې پاتې شوې چې دا د ځان سره یاد ساتئ، دا په ایم سی کیوز کې هم راتلی شي. ګوره موږ په نان سلیکټیو بیټا بلاکر کې دوه ډرګس وي. یو کارویډالول. نو کارویډالول چې دی دا په هایپر هارت فیلر کې استعمالیږي. صحیح ده؟ په هارت فیلر کې هم استعمالیږي. مطلب تا ته ایم سی کیوز راشي چې یو پیشنټ دی هغه ته هارت فیلر دی او دویم چې دی هغه هایپرټنشن دی، نو کم ډرګ اف چایس دی هغه دپاره؟ کارویډالول ډرګ اف چایس دی. دویم کم یو پیشنټ چې دی هغه فیمیل له هغه پریګننټ ده او د هغې هایپرټنشن هم دی، نو هغې دپاره ډرګ اف چایس دی لبیټا لول. دا چې دی په چا کې استعمالیږي؟ په ګیسټیشنل هایپرټنشن کې هم استعمالیږي او دویم چې دی په ایمرجنسي هایپرټنشن کې هم استعمالیږي. صحیح دا دوه خبرې ځان سره یاد ساتئ. ها اوس موږ راځو سنټرل ایکټینګ اډرینرجیک ډرګس له. ها ګوره سنټرل ایکټینګ اډرینرجیک ډرګ چې دی دا زموږ سره څه کار کوي؟ دا چې دی دا ډیکریز کوي سمپیتیټیک ایکټیویټي آف د برین. ډیکریز کوي سمپیتیټیک activity of the decrease sympathetic activity of the brain او decrease کی بی پی. ګوره د سنټرل ایکټینګ اډرینرجیک ډرګ کې دوه ډرګس راځي. یو چې دی کلونیډین پکې راځي. صحیح ده؟ کلونیډین. او دویم چې دی میتایل ډوپا پکې راځي. صحیح ده؟ څه پکې راځي؟ میتایل ډوپا. ها اوس د دې میکانیزم څه شی دی؟ ګوره دا ځان سره یاد ساته. دا ګوره پری سمپیتیټیک نیوران دی، پری سمپیتیټیک نیوران، او دا چې دی پوست ساینپټیک نیوران دی. نو په دې پری ساینپټیک نیوران باندې یو ریسپټر پریزنټ دی چې هغې ته موږ څه وایو؟ هغې ته موږ الفا 2 ریسپټر وایو. څه ورته وایو؟ الفا 2 ریسپټر ورته وایو. نو ګوره دا ډرګ چې دی دا کلونیډین او میتایل ډوپا کوم چې سنټرل ایکټینګ اډرینرجیک ډرګس دي، نو دا ډرګ چې دی دا د الفا 2 ریسپټر کوم چې پری ساینپټیک نیوران باندې دی، پری ساینپټیک نیوران باندې چې دی کوم دا ریسپټر دی، دا ریسپټر چې دی دا سټیمولیټ کوي. ټیک شو کنه؟ نو کله چې دا ریسپټر سټیمولیټ شي نو دا به پرووایډ کوي یو نیگیټیو فیډبیک میکانیزم. نو د دې د وجې نه به چې کله چې نیگیټیو فیډبیک میکانیزم شو کی نو دا به په دې د وجې نه به ریډیوس شي څه پروډکشن اف کیټیکولامین یا ریلیز اف کیټیکولامین. نو بیا به څه شي؟ ډیکریز به شي بی پی. پوه شوې که نه؟ یو پیر بیا ګوره کلونیډین او میتایل ډوپا چې دی دا به سټیمولیټ کوي الفا 2 ریسپټر کم چې زموږ سره پریزنټ دي په پری ساینپټیک نیوران باندې. نو د دې د وجې نه به پرووایډ کوي یو نیگیټیو فیډبیک میکانیزم باندې. نو چې نیگیټیو فیډبیک میکانیزم شوږي نو د هغې د وجې نه به ډیکریز شي ریلیز د چا؟ د کیټیکولامین. نو چې ډیکریز شي ریلیز اف د کیټیکولامین نو ډیکریز به شي بی پی. نو سی چلو شي دا هم یو تړ کلاس دی په سنټرل ایکټینګ اډرینرجیک ډرګ دی، مطلب په انټي هایپرټنسیو ډرګس دی. ښه اوس موږ سایډ افیکټ ګورو. سایډ افیکټ د کلونیډین ګورو. د سایډ افیکټ د کلونیډین څه شی دی؟ یو چې دی هغه سیډیشن دی، مطلب د کس له به خوب دی روزي. دویم چې دی ډروزینس. صحیح ده؟ ډروزینس. او دویم چې دی کانسټیپیشن. ډروزینس دی ښه دا ډروزینس او دا کانسټیپیشن. او د میتایل ډوپا چې دی سایډ افیکټ موږ وګورو. سایډ افیکټ یو چې دی هغه سیډیشن او ډروزینس. صحیح ده؟ خو دلته یو خبره یاد ساته په کلونیډین کې ډروزینس نه راځي، په دې کې صرف راځي یو چې دی سیډیشن دی، یو چې دی کانسټیپیشن دی، او بل چې دی هغه ډرای ماوت دی. صحیح ده؟ ډرای ماوت دی. ټیک شو که نه؟ ها زو 4 نمبر کلاس نه کوم ته چې موږ کیلشیم چینل بلاکر وایو.
نو اوس زو کیلشیم چینل بلاکر لا صحیح ده کیلشیم چینل بلاکر دی